یوفون ولا سره ملو شوی هغه مکمل سروې هم کړې ده ابتدا به د ډوګر نه شروع کوي. خپل یمني صاحب ته صرف یې دهني ورکو سیمو علاقې خلک سیمو علاقې مسافر سیمو علاقې ځوانان بوډاګان ایتو په عادي په انتظار دي چې مو دا ودا به کله پوره کوي. مسافرونو ته ډېر غټ مشکلات دا دي چې هغوی خپلو بچیو سره او کور ولا زنانو سره خبرې نشي کولی. ډېره غټه مسله ده. فورم په وساطت سره دا یو میسیج تول غواړو چې زر نه زر دا ستونزه د مو د دې عوام دپاره هواره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درمندو کتونکو زم د کورب نیوز نه عنایت الله درمان نن په سنټر کورم کې موجود یم. د سنټر کورم په ډېرې زیاتې مسلې دي. حالان کې نن مو د سیګنالو په حوالې سره راغلي یو. دلته سیګنال او نتورک بالکل موبایل نتورک نشته. عوام ته ډېر غټ مشکلات دي. په باره کې مو د سنټر کورم عوام نه پوښتنې کوو. ډېره مننه عنایت وروره. ضروري خبره دا ده چې بنیادي سهولتونو کې نتورک هم نن سبا یو بنیادي ضرورت جوړ شوی دی او موږ چې موجوده کوم ایمنی صاحب دی د الیکشن په وخت هغې موږ خلکو سره وعده هم کړې وه زه کله هم ایمنی شوم د میاشت نه مخکې به انشاءالله زه په خپل علاقې کې نتورک به حلوم. بدقسمتي دی چې هغه حوالې سره اوس په هغې اسمبلي کې هم خبره نه دی کړې. بدقسمتي خبره دی چې هغه حوالې سره به هغه ځایم ګورنر چا سره هم خبر نشي. بیا هم یې خپل ایمنی صاحب ته صرف یې دهني ورکړو چې زموږ علاقې خلک زموږ علاقې مسافر زموږ علاقې ځوانان بوډاګان ایتو په عادي په انتظار دي چې مو دا ودا به کله پوره کوي چې زموږ علاقې کې نتورک کار شروع کړي. دا ډېره غټه مسله ده او بلکې منیره روغځی موږ سره ډېرې وعدې کړې وې چې تاسو ته بینکي نه لګېږي. اوسه پر هېڅ خبره داسې نه ده شوې نه یې دا کارونه کړي دي. خاص ووټونه یې نښستې دي بس نور دا خو څه خبرې نه دي کړي سره. خو سیګنل ډېره غټه مسله ده بلکې دا سیګنل نشته او یوه ورځ مو وټکو او اتبار یا جمعې ورځې هغه ورځې مو بازار ته وځو. دلته خلک ډېر زیات مسافرون لري نور ملکونو کې بهر ملکونو کې نو هغوی سره رابطې کول ډېر مشکلات دي. دلته خلک هفتې کې یوه ورځ وټکي لکه تقریبا جمعې ورځ شي یا داسې اتوار ورځې دغه نه بازار ته ځي صرف د ټلیفون دپاره هغوی خپل پردیو سره خبرې وکړی شي. او بل مسافرونو ته ډېر غټ مشکلات دا دي چې هغوی خپلو بچیو سره او کور ولا زنانو سره خبرې نشي کولی. ډېره غټه مسله ده. دا ستونزه د صرف د سنټر لوور کورم نه دی دا د مو د کورمې د اکثر علاقو ستونزه دی او دا دومره لویه ستونزه دی چې په دې باندې که مو بحث کوو پوره ورځ بحث په کېږي. صرف دا نه چې مو په دا کلو کې اندرون کلو کې مو د یو بل حالاتو نه یو خبر بلکې مو د وریا علاقو حالاتو نه خپل منځ کې سره ځان نشو خبرولی. مسافر لرو د مسافرو حالات مو ته په دې کې مشکلات دي. دې نه علاوه څه دی خپلوانو غم درد که چې ته مو د یو سړي شادي بیا او دغه شانتې نورو معاملاتو کې مو ځان خبرول غواړو نو صرف د یو پیغام په رسولو باندې د مو په زرونو بلکې ډېره خرچه کېږي او وخت مو خرابېږي. نو د موجوده حکومت چې کوم د مو سره تعلق لري ایمنیګان دي او بیګان دي هغوی ته مو د دغه فورم په وساطت سره دا یو میسیج تول غواړو چې زر نه زر دا ستونزه د مو د دې عوام دپاره هواره کړي. مننه د مو کومه هغه وه پوه شې امید و کومې خبرې اترې کومې موږ سره کړې خو هغه اوسه پورې موږ ته ونه کړله شوې نه منظورې شولې اوسه پورې نه وکړله شوې نو کومې وعدې کړې وې هغه ټولې درغوځونې شولې اوسه پورې یو سړي هم دلته هسې کس رانغللو چې هغه ویلي وي چې یاره دا طریقه کار موږ ته کوو یا به وشي خو اوسه پورې هېچا هم داسې خبره نه دی کړې تر نن وخته پورې. تاسو د سنټر کورم عوام خبرې واورېدلې. حالان کې دوی ته د سیګنالو ډېرې غټې مسلې دي او دوی حکومت نه دا مطالبه کوي چې دوی ته د ټورې ورکړی شي. او که سوچ وکړي د سنټر کورم ډېره غټه آبادي ده. دې کې ډېر زیات کمونه آباد دي. دې کې پړه چمکنای دی او مسوزي دی علي شرزي دی داسې نور کمونه هم دي او دوی څه کله هم خپلو مسافرو سره بیتې کوي دوی ته بازار ته یا داسې سیګنالو ځای ته څه دوی ډېرې غټې خرچې کوي. مو موجوده کوم حکومت دی او کوم ایمني صاحب دغه نه دا مطالبه کوي دوی عوام سره دوی ته د موبایل ټاور ورکړی شي او دوی ته ډېر سخت ضرورت د موبایل ټاور. کورم نیوز